مونږ ډیر زبردست او ذایقه دار بنو بیف پولاو تیار کړی و. ماشاءالله د دې چې کومه غوښه وه هغه هم ډېره نرمه راغلې وه، چاول هم ډېر ذایقه دار او بهترین راغلی و. که تاسو بنو بیف پولاو تیارول غواړئ په دې طریقه تاسو دا پولاو تیار کړئ، ډېره زیاته خوند او مزه به ترې والئ. د دې دپاره مونږ راغستې وه 2 کیلو غوښه غټه. د هغې نه بعد یو پرشر کوکر هم په اور د پاسه کېښودو، هغې ته م یو 2 چمچۍ غوړي ور واچوله، بیا هم یو 4 دانې پیاز کټ کړله او هغه هم دغه غوړو ته ور واچوله. کله چې دا پیاز رنګ بدل کړي تاسو پوه شئ دا به ښه سره کوي مکمل. د هغې نه بعد دې ته بیا تاسو یو 4 دانې ټماټر کټ کړئ، هغه به ورته ور واچوئ. لږې غونته اوبه به ورته ور واچوئ چې دا ټماټر ښه زبردست پاخه شي. لږې اوبه مې راوړې، دغه ټماټرو ته مې ور واچولې، په دې باندې مې سر کېښودو. په دې به تاسو بیا ورکوئ 10 منټه ټیم. مالګه به ورته یو 2 چمچه ور واچوئ. د هغې نه بعد چاول چې څونه د مخکې نه پستې شي هغو نه به ستاسو پولاو بهترین راځي. سیله چاول یې م راغستې وې او دغه م ورته مخکې نه پستې کړلې مو چې دا ورته پستېږي. د هغې نه بعد ټماټر ډېر بهترین تیار شوي هغه م ورته وټکوله. بیا چې زموږ 2 کیلو کومه غوښه وه د دې نه مونږ واړه واړه پیسونه جوړ کړي وو کچ کچ پوټي، هغه م راوړه او دې ټماټرو ته م ور واچوله. بیا د هغې نه بعد سور چې کوم دانهدار مرچکۍ دی یو 2 چمچه به راوالی، هغه به ورته ور واچوئ. د سالن د غوښې چې کومه مساله ده په بازار کې ملاویږي 2 چمچه به ورته هغه ور واچوئ. د هغې نه بعد مالګه خو ته مونږ ور اچولې وه، دا مسالو کې به دا غوښه ښه زبردسته میکس کړئ. نو ماشاءالله غوښه مې ښه میکس کړله په دې مسالو کې. اوږه به یو 4 دانې وټکوئ پلي، هغه به ورته هم ور واچوئ. نو ماشاءالله دا تاسو کتلی شئ دې دپاره اول بهترین سالن پکاري چې هغه تیار شي. بیا مې یو جیک اوبه راوړې او دې غوښې ته مې ور واچولې. غوښه چې څونه نرمه او بهترینه تیاره شي هغونه به پولاو خوندور راځي. غټه غوښه وه 1 غنټه به دا مونږ په دې اور د پاسه ږدو چې دا ښه ښکلې او نرمه تیاره شي. زمونږ همیشه دغه کوشش چې بهترین پخلی وکړو، تاسو د خوند او مزې والئ، ستاسو ټیم هم ضایع نه شي او ستاسو پیسې هم ضایع نه شي. دا غوښه مې په اور د پاسه کېښوده 1 غنټه یې وشوه. که دا نه تیاره شوي دا غوښه تاسو دوباره هم ایښودی شئ چې غوښه نرمه تیاره شي، نو هغو نه به څنګه چې تاسو ته ما وي پولاو به ستاسو بهترین راځي. ماشاءالله د بنو بیف پولاو دپاره چې کوم سالن و هغه ډېر زبردست تیار شوی و. د دې دپاره مونږ 2 کیلو چاول راغستې وو. نو د 2 کیلو چاول دپاره به لږي 4 کیلو اوبه، مطلب دا چې یو جام چاول نو 2 جامه به تاسو اوبه ور اچوئ. د چاول نه مې اوبه لرې کړلې، یو چاڼ غونته لوښی به وګورئ چې د دې نه د اوبه لاندې وځي او چاول یې بره پاتې شي. د هغې نه بعد پتیله مې په اور د پاسه ایښودې وه او زموږ چې کوم سالن و د بنو بیف پولاو دپاره، نو هغه مې بیا پتیلې ته ور واچو. دغه پرشر کوکر نه مې لرې کړو. پرشر کوکر کې غوښه زر پخېږي او نرمه تیارېږي. د دې وجې نه دا د مخکې نه ما په دغې کې تیاره کړله. یو 4-5 دانې شنه مرچکي مو ورته ور واچوله. د دې دپاره مخکې چې کومې مسالې وي د دې دپاره مونږ ور اچولې وه ګرمه چې کومه مساله ده یو 2 چمچه، هغه مې ورته ور اچولې وه. که لږه ډېره ور واچوئ نو هم خیر دی، او زیره زنکۍ به ورته هم ور واچوئ. که ستاسو مالګه کمه د مالګې اندازه به والئ، مالګه به ورته هم ور واچوئ. بیا مې په دغه پتیله باندې سر کېښودو. تقریبا 20 منټ به پسې تیز اور بلوو چې دې نه دا اوبه وچې شي. بیا به ور ورکوو 25-30 منټ دم. نو ماشاءالله دم یې ښه بهترین واغستو. نن به دې رزلټ ستاسو شیر کوو چې زموږ بنو بیف پولاو څنګه تیار شوی دی. نو ماشاءالله لوکې ډېر مزهناک و، ډېره بهترینه خوشبویي ترې راتله. نن که موږ د دې بنو بیف پولاو د ذایقې خبرو وکړو، د دې په ذایقه باندې حد تمام شوی. غوښه تاسو کتلی شئ څونه نرمه او زبردسته تیاره شوې ده. که ستاسو زموږ نننۍ ویډیو خوښه شوې لایک کمنټ شیر وله ورکئ.